الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک نعمتنا و احسانات بے حدا بے اندازی زیادتی و هر نعمت دا اللہ شکریہ ادا کول پکار دی شکر ادا کول سره الله خوشحالیږي نعمتونه زیاتی ناشکر بے قدر باندې الله خفه کیږي دا شته نعمتونه واپس واخلي او نور نعمتونه په بند کی دیت عذاب وی اللہ دن دا عذابون نو ساتی بیشمیر نعمتونو کې دا قرآن پاک یو ډېر لوی نعمت دی او ټول دنیا کې مسلمانان د دې قرآن په خدمت کې لګیا دي او دا دینی مدرسې جوړیږي او دا چلیږي او په دې کې بیشمیر خلک د قرآن علم حاصلوي څنګه چې مسلمانان په دنیا کې دینی مدرسې جوړي او قرآن او حدیث او فقه پکې ښيي نو دغسې دا کافران هم زمان دینی مدرسې جوړي او چلوي او دا کتابونه په هغې کې هم ښوولي کېږي زمان د مسلمانانو د دینی مدرسې غرض او مقصد دا وي چې دا د الله مخلوق د الله حکمونه وپېژني او عمل په اوکی دنیا هم خشته شي او آخرت هم خشته شي او د جنت د تلو جوګه شي مسلمانانو د دینی مدرسو غرض او مقصد دغه وي او کافران هم دینی مدرسې جوړوي چلوي او د هغوی غرض دا وي چې هغوی دا قرآن او حدیث دومره زده کړي چې یو ساده مسلمان په اسانه کافر کولی شي دا مسلمان د کافر کولو دپاره هغوی هم دینی مدرسې جوړوي او چلوي او ښه محنت مشقت کوي ځان په د قرآن او حدیث باندې پوهوي په د هندوستان کې یو هندو او هغه په قرآن باندې ډېره خواري وکړه په قرآن یې ځان ښه پوه کړ خو چې کله په خپل خیال کې کمال ته ورسېده نو مسلمانانو ته چیلنج ورکړه ویزه د قرآن نه ثابتوم چې قرآن د الله کلام نه دی علماء دیوبند ته چیلنج ورکړی شو او د دیوبند عالمانو چیلنج قبول کړ او د ده مقابلې لپاره علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه هغه میدان ته راوویسته د دې هندو نوم دی ډیانا لال پرشاد وقت مقرر شو زه مقرر شو او سو ډیر زیات خلک راجمع شو یو مسلمان عالم او یو هندو په قرآن باندې بحث کوي چې قرآن د الله کلام دی که د الله کلام نه دی ډیر خلک راجمع شو ډیانا لال پرشاد وی دا قرآن د الله کلام نه دی دا د بنده کلام دی او زه د قرآن نه ثابتوم علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وی د قرآن نه د کوم ځای نه ته ثابتې چې قرآن د الله کلام نه دی ډیانا لال پرشاد شروع کړله اعوذ بالله بسم الله الحمد ایاک نعبد و ایاک نستعین تر ورسېده وی دې ځای نه ثابتېږي چې دا د الله کلام نه دی د بنده کلام دی ایاک نعبد من خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعین او من خاص تعالی مدد غواړو نو که دا د الله کلام وي د الله نه مخکې څوک دي چې الله ورته وي زه تعالی عبادت کوم او زه تا نه مدد غواړم الله نه مخکې څوک نشته خو چا بنده به دا
ویلی وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعالی عبادت کوم او تعالی مدد غواړم. دا بنده کلام دی، بنده ویلی دي. دیانا لال پرشاد دا سوال و جواب روان دی که علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وتوی ویتا ته زمونږ دا قرآن شریف ترتیب معلوم دی؟ وی او ما ته معلوم دی. قرآن کې 114 سورتونه دي، اول کې فاتحه ده او اخر کې سورۃ الناس دی. افغانی صاحب وته نه زه دا ترتیب نه یادوم. موږ له دا قرآن چې الله راکړ نو داسې روغ غونډ کتاب یې نو راکړی. چې نازلېدل شروع شو نو د ضرورت مطابق به لږ لږ نازلېده، نو دغه ترتیب ته وایي ترتیب نزولي. نو تا ته زمونږ د قرآن شریف ترتیب معلوم دی چې سورۃ فاتحه 2 نمبر سورت دی. نو ډیانا لال پرشاد ته ترتیب نزولي یاد نو په دې نه پوهېده، دا ټکي دې پاتې و. افغانی صاحب وتی سورۃ فاتحه 2 نمبر سورت دی په نزول کې، او دې خو 1 نمبر دی که نه په اول کې لیکلی دی؟ نه نه، هغې دا 1 نمبر نه دی، په اول کې لیکلی دی. کله چې زمونږ پیغمبر علیه السلام ته الله پیغمبري ورکوله نو په غار حرا کې اول آیاتونه چې نازل شو وی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اول یې ورته اقرأ 15 آیاتونه نازل کړل، نو دا اولنی شو. او فاتحه 15 نمبر سورت دی په نزول کې. او سورت فاتحه ته من سورت المسأله وایو، یعنی الله بنده ته د سوال کولو چل ښیي چې بنده ما نه څه غواړې نو ما ته به درخواست لیکي. د په درخواست کې به اول زما حمد و ثنا ووایي، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو دې ځای پورې د الله حمد و ثنا وویلی شو. بیا به خپل خدمات پیش کړي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، من تعالی عبادت کوو، ستا نه مدد غواړو. او بیا به خپل مقصد وغواړي چې اهدنا الصراط المستقیم، ربه من ته هدایت وکړه د نیغې لارې. نو دې ته وایي سورة المسأله. نو د سوال کولو نه مخکې ورته الله وایي اقرأ، یا بنده داسې ووایه. نو دا د الله کلام دی او الله دې مخکې اقرأ ویلي دي. فبهت الذي كفر، نو ډیانا لال پرشاد ملامت او لاجواب شو چې دا خو د الله کلام دی او الله بنده ته وایي چې ما ته داسې ووایه چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم او ایاک نعبد و ایاک نستعین ته ورسېده. ډیانا لال پرشاد لاجواب شو. نو قرآن پاک د الله کلام دی، دا د بنده کلام نه دی، او په هر کلام کې اثر وي. دا بنده په کلام کې هم اثر وي، په ښو خبرو کې ښه اثر وي او په بدو خبرو کې بد اثر وي. د بدو خبرو اثر مثال به دا وي لکه دې مجلس ته اوس یو لیونی راغی او ټولو ته یې په شریکه کنځل وکړله. نو دا کنځل بد کلام دی، او چې چا واورېد نو د هر چا دا غوږونه سور شو، دې وینه کې یو جوش راغی چې ظالمه موږ خو د خدای کور کې په جومات کې ناست یو او موږ څه بد کار خو نه کوو چې تا راته کنځل وکړه. نو دا د بدو خبرو اثر دی چې غوږونه دې سور شو، وینه کې جوش راغی، د بدو خبرو اثر وشو. او چې ښې خبرې وشي نو د ښو خبرو ښه اثر وي. د عبدالرحمن بابا موږ لیدلی نه دی، خو پښتنو ته د عبدالرحمن بابا اشعار یاد یو موقع په موقع باندې دغه اشعار د عبدالرحمن بابا وایي. او چې کله دا ښکلي اشعار وویلی شي نو دې زړه کې راشي چې کاش چې د عبدالرحمن بابا مې لیدلی وي څونه به ښه وه. نو دا د هغه د کلام اثر دی چې د هغه د لیدو شوق پکې را پیدا کېږي. پخواني بادشاهان شاعران مو، ادیبان مو، عالمان مو، او د علم سره او د شعر و شاعرۍ سره د دې بادشاهانو مینه و محبت و. په ایران کې یو بادشاه و او هغه شاعر هم و. یو ځل هغه د خپلو ملګرو په مخ کې یو شعر ووایي، وی در ابلق که شیکم دیده موجود، هغه مرغلره چې نیمه سپینه او نیمه توره ده دا به ډېره کمه موجود کېږي. دې پسې دویم شعر یې جوړول غوښتل او ذهن کار ونه که نور اشعار جوړ نه شو. خپل همنشین ملګرو ته یې وویل ما له دې پسې دویم شعر جوړ کړې.
نو د ایرانی بادشاه مرګري هغه ناکام شو شعر جوړ نه کړ یو شوق هندوستان کې اورنګزیب عالمگیر بادشاہ ته خط راولېږه چې ما دا شعر ویلې دی دې پسې ما له دویم شعر ته جوړ کا یا ستا مرګري دي جوړ کی اورنګزیب بادشاہ خپل هم شاعر او خو شعر جوړ نه کړ مرګرو ته وی هغه جوړ نه کړ د اورنګزیب بادشاہ لور وا زیب النساء نومو او هغه شاعر وا دا غي تخلص د مخفي بادشاہ خپل لور ته وی چې د ایران بادشاہ یو شعر ویلې دی او دې پسې دویم شعر غواړي هغه جوړ نه کړی شو ماته سوال وکړه تا ته کته جوړول شي یو شعر او پسې جوړ کا دا وخت د بلنسا سره لیفت ورنکه او بل د بلنسا کور کې ناسته او مخه ته د مخ کتو یو غټه شیشه پرته او ځان له سترګو کې رانجه اچول سړی رجلونه کې وو بیا پسترګه کې بیا د رجلونه کې بیا سترګه کې دریم ځل چې سړی سترګه کې وو نه غلا سي روان ورغه سترګه خوښ شولا او د سترګو نه یو اوخ کتوي شولا او دغه اوخه زمکه ته روانه سي ګول دایره تاویږي شیشه کې مخامخ کار شولا یو طرف پرنجو تور او بل طرف سپین دی سپین او تور ساز کې غون منډو زمکه ته روانو به اختیار زیب النساء ذهن ترالل چې مگر اشکی بوتا جو سرما آلو ایرانی بادشاہ شعر داسې چې در ابلغ کا سکندید موجود هغه مرغلره چې نیمه سپینه نیمه توره ده دا خو کمه ملاویږي نو زیب النساء ورپسې وایي مگر اشکی بوتا جو سرما آلود هغه د محبوبې او د معشوقې د سترګو اوښکه یا هغه نیمه پرنجو تور او نیمه سپینه تام ډېره کمه ملاویږي زر یې په کاغذ ولیکه پلار دی ورکوي دا ایران ته ولېږه ایراني بادشاه ته چې دا شعر ورسېده څه ډېر زیات یې خوښ شو او بیا اورنګزیب بادشاہ ته خط راولېږه چې دا شعر د کوم شاعر دی هغه شاعر موږ ته ایران ته راولېږه موږ به ملاقات وکړو قدرونه استقبال به وکړو ډېر انعام به ورکړو ډېر ښکلی شعر یې ویلی دی اورنګزیب بادشاہ ته چې خط راورسېده او ویې کتل نو وایي لور ته یې ویل چې لورې ما خو دې سړي ته نه دی ویل چې دا زما د لور شعر دی هغه وایي چې دا د سړي شعر دی را سړی راولېږه دا خو ستا شعر دی زه خو پښتون یم د خپلې لور سطر د پردو سړو نه ماتوم نه اورنګزیب بادشاه پښتو ویل او که نه پوهېږم موږ وایو ښه پښتون پښتون غیرتي ته وایي پښتنو کې پخوا ډېر لوی غیرت و او د پښتنو سطر چې دا په دنیا کې یاد و پخوا دا موټرې نه وي شپېته کاله مخکې ټانګې به وي نو زنانه به چېرته تلې نه او که ضرورت به پېښ شو نو ټانګه به کوڅې ته چې راغلله نو سړي به راغله د ټانګې نه مخکې وروسته د کټ څادرې به یې وتړلې او بیا د څادر هغه جۍ نه به یو بل سره پستن تار به یې وګنډلې بیا به یې ورته بکسوه واچوله او بیا به زنانه په پرده کې ټانګې ته وخته ټانګې والا به په سیټ کې ناستله په پیدان به ولاړو نو دونه په پرده کې به زنانه ټانګې ته لاړله او بیا چې به کوم ځای ته ته هلته به ورسېدله دا د پخوانو پښتنو هغه سطر و اوسنی پښتو بدله شوې په سایکل او په موټر سایکل باندې خلک ګرځي پښتون پښتنه د پښتون نه په پښتو کې پښتي او ډېر کچه شي چې پښتون ته پښتو د پخوانو او پښتي یا پخوا پښتو څنګه ده اوسنی پښتو څنګه ده دا پښتون داسې ملامت شي چې پخوانو مشرانو پښتو یادېږي اوس خو سطر پرده نشته ګل عزار رازه سطر ختم شوی دی اورنګزیب بادشاه لور ته وایي چې ما خو ایراني بادشاه ته دا نه دي ویل چې دا زما د لور شعر دی او هغه وایي چې دا د سړي شعر دی نو دا ما له ایران ته راولېږه نو لور ورته وایي بابا زه دویم شعر لیکم اوس به دا سړی پوه شي نو بیا به نه وایي چې ملاقات کوم نو دویم شعر یې ولیکه در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا در سخن مخفی منم زه په خپلو خبرو کې پټه یم چون بوی گل در برگ گل څنګه چې د ګلاب د ګل پاڼو کې خوشبو پټه ده هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا ما که څوک لیدل غواړي نو ما دې زما په خبرو کې زما کلام کې دې ما وویني دا شعر ایران ته ورسېده ایرانی بادشاه پوه شو چې دا د زنانه شعر د ملاقات نه کېږي زړه یې بیا صبر کړه
دا د ایران نه هندوستان پورې د لیدو شوق دا د کلام اثر و د لیدو شوق پکې را پیدا شو نو چې د بنده په کلام کې دومره اثر شته نو د الله په کلام کې د دې نه ډېر لوی اثر دی موسی علیه السلام په کوه تور باندې د الله پاک سره ښکلې خبرې کړې دي او د ښکلې خبرو دومره خوند وکړ چې موسی علیه السلام یو شوق کې راغی او الله ته وایي رب ارني انظر الیک رب دا خبرې دې دونه ښکلې چې ته به څونه ښکلې لږ ځان راته وښیه چې تا ووینم رب ارني انظر الیک ځان راته وښیه چې لږ درته وګورم الله ورته لن تراني ما بالکل لیدې نشي ځکه دنیا کمزورې ده دنیا فانی ده نو په دې فانی سترګو په کمزورو سترګو مې لیدې نشي البته ستا د تسلۍ دپاره ویم چې دې غر ته یو پوټې جلوه ښیمه نو که دې غر برداشت وکړه ته به برداشت وکړې او که غر برداشت نشي کولی نو ته برداشت نشي کولی ما نشي لیدې لن تراني دې غر ته د قدې ګوتې د څوکې نه کم مقدار کې الله جلوه وښوله او دا غر پړقېدو شو توتړې شو وخر موسی صاعقه موسی علیه السلام بې هوشه راپرېوته چې کله د جلوې کیفیت ختم شو موسی علیه السلام هوش کې راغی ربه توبه دنیا کې خو بیا نه ویم چې ما ته ځان وښیه خو دا خبرې دونه ښکلې چې صبرېږم نه که دلته ني نو قیامت کې به درته ځان ښیې الله وعده کړې ده او قیامت کې به درته ځان ښیمه ملاقات به در سره کومه زموږ پیغمبر علیه السلام د قیامت پر ورځ د قبر نه اول به راوځي او چې داسې بره وګوري نو د عرش په کنارو پورې موسی علیه السلام به ولاړ وي دا چغه وایي رب ارني انظر الیک رب ارني انظر الیک ربه اوس خو قیامت شو اوس خو راته خپل ځان وښیه دا د دنیا نه آخرته پورې د لیدو شوق دا د الله د کلام اثر و نو چې ستا د زړه شیشه صفا وي نو ته چې دا تلاوت د قرآن کوې نو ستا زړه به هم غواړي چې رب ارني انظر الیک ربه ځان راته وښیه خپل دیدار راله راکړې یا الله موږ او تاسو ټولو ته خپل دیدار راکړې دا ټولو د الله دیدار د الله نصیب شي د قیامت په ورځ چې حساب کتاب وشي دا ټول جنتیان جنت ته لاړ شي او هر بنده خپلې ټکانې ته ورسېږي نو د جنتي زندګۍ آغاز چې کېږي نو دا به هم د قرآن د تلاوت نه کېږي لکه دنیا کې ښکلی مجلس وي نو سټیج سیکرټري وایي د دې بابرکته مجلس آغاز د تلاوت کلام پاک نه کېږي او فلاني قاري ته خواست کوم نو دغه شانتې د جنتي زندګۍ آغاز دپاره حضرت داود علیه السلام ته به الله حکم کوي تلاوت وکړه نو داود علیه السلام به د قرآن تلاوت کوي د جنتي زندګۍ شروع به کېږي او دا تلاوت چې ختم شي نو بیا الله تپوس کوي جنتیانو دا تلاوت څنګه و څه خوند یې وکړو ډېر مزېدار و ډېر خوند یې وکړو وی دې نه نور ښکلې تلاوت اورېدل غواړې ولې نه چې وینه اورېدل غواړم نو دې نه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قرآن پاک تلاوت په ښایسته انداز کې وکړي بیا الله تپوس کوي دا تلاوت څنګه و ډېر ښکلی و ډېر مزېدار و ډېر خوند یې وکړو وی دې نه نور ښکلې تلاوت اورېدل غواړې ولې نه چې وینه اورېدل غواړم نو دې نه پس الله د خپل شان مناسب په خپله د قرآن پاک تلاوت به وکړي دغه بلا کیف خوندور تلاوت دی الله موږ او تاسو ته ورولیږي نو دا د جنت دا بې شمېره نعمتونه دا به د دې قرآن د برکته الله جنتیانو له ورکوي او د عوامو ته چې دا جنت او د جنت د الله زوال نعمتونه ملاویږي دا په څه دا د عالمانو برکت دی د استادانو دوی ته قرآن ښوولی دی او په قرآن د عمل کولو ترغیب یې دوی ته ورکړی دی نو د دې وجې نه عوامو قرآن ووي عمل یې پرې وکړو نو الله بیا جنت ته بوځي عوام دې د خپل عالمانو طالبانو سره مینه محبت وکړي د مینه محبت تعلق او ورسره د الله حمد و ثنا شکر دی زموږ علاقه کې مدرسه هم شته او عالمان هم شته او د دین رڼا یې راته ښولې ده عالمان طالبان اولیاء الله دا د الله دوستان دي الله خپل دوستان جنت ته بوځي
پاتې شو عوام. الحمدلله زمونږ د عوامو د خپلو عالمانو طالبانو سره مینه محبت شته، او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه، سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي. لکه عالمان طالبان د علم د برکته الله جنت ته بوځي، نو د عوام د عالمانو د محبت د وجې یو شان دی ورسره الله جنت ته بوځي. الله دې ستاسو دینی خدمات، دینی جذبات، نیکانو بزرگانو عالمانو سره مینه محبت همیشه نصیبه ولري، او د دې د فیض او برکت غیر چاپېره علاقې ته دې الله نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله دا زمون خوب مشر